بیت الله شریفو دا الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې دا آباده کړې ده. بیت الله شریف جوړ کړی د فرشتو په ذریعہ باندې او بعض بي د آدم علیه السلام سره برخ چې کوم دی جوړ کړی دی بیت الله شریف. الله تعالی ډومبه دا ټول ازمکه و شاربله دا ټول وبوي د او شاربله بیا د دین غزق غوندګي جوړ شو. د هغه زګ نه چې کوم دی الله رب العزت د بیت الله شریف د کوټې د لاندې دا کوم ازمکه چې دا د الله تعالی پیدا کړله او بیا د دین دا ټول ازمکه چې کوم دی پیدا شوی د دې وجه نه د ام الارض وي د زمکه مور. د بیت الله شریف د ازمکه چې دا د ټول زمکه مور ده. دا ټول ازمکه د دینه پیدا شوی ده. نو آدم علیه السلام نه مخکې آدم علیه السلام سره الله تعالی بیت الله شریف پیدا کړی دی. د دې تعمیر د فرشتو په ذریعہ باندې کړو. بیا په طوفان نوح کې دا منهدم شوله شهید شوله دیوالونه وغورځېدل چاته پته نه لګېده. نو دا د مخکې نه وخت طوفان نوح د وجې نه دا چې کوم دی منهدمه شوې وه. د دې وجې نه بیا دوباره حکم حضرت ابراهیم علیه السلام ته وشو چې د دې تعمیر وکړه. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو په شریکه باندې د بیت الله شریف تعمیر کړی دی او دا بیا دوباره جوړه کړی ده. نو دا په ظاهر کې حکم حضرت ابراهیم علیه السلام ته دی خو د دین مراد مونږ او تاسو یو. وروستو خلک ته مراد دی. د پیغمبر نه د شرک امکان نه وي. پیغمبر د شرک نه الله تعالی د کبایر او د صغیر ټول نه الله تعالی پاک پیدا کړي اما معصوم وي. ځکه چې د پیغمبر نه ګناه صادر شو والعیاذ بالله. نو د پیغمبر تربیت الله تعالی براه راست کی او الله تعالی د خلکو د تربیت لپاره او د خلکو د هدایت لپاره پیغمبر راولي. نو د دې وجه نه الله تعالی پیغمبران معصوم پیدا کړی دي. دی د ګناه نه بچ وي. البته اجتهادي غلطۍ ته کېدلی شي خو بیا الله تعالی فورا ورته تنبیه وکړي د وحی په ذریعہ باندې هغه غلطي ختم شي. نور د کبایرونه د ګناهونو نه د شرک لوی خبره ده. د دین انبیاء علیهم السلام پاک وي او یا دا مطلب چې خلکو ته د دې تعظیم معلوم شي د دې ګناه غټواله ورته معلوم شي چې ګور خپل پیغمبروم الله تعالی نه معافي غته حکم کړل چې د دې ورچې د شرک نه. حالان کې د شرک د رد لپاره ابراهیم علیه السلام څومره قرباني ورکړل. د خپل ځان قرباني ورکړې ده د ملک قرباني ورکړې ده د عزت قرباني ډېر قرباني ابراهیم علیه السلام د شرک خلاف ورکړل د شرک مټولو لپاره. او دلته کې د شرک خصوصیت د بیت الله سره ده په خاص طریقه باندې د شرک رد په دې وجه باندې وفرمایو چې بیت الله شریف ته خلک عبادت کوي. د بیت الله شریف نه خلک طواف کوي. نو اصلا چې د خلکو په زړه کې دا خیال پیدا شي چې دا چېرته معبود دی. کما کل خلک خو ډېري که نه نو هغوی چېرته دا سوچېږي چې چېرته دا چېرته معبود نه دی. مونږ خو بیت الله شریف طرف ته مونځ کوو. مونږ د خلک وایي تاسو خو بیت الله ته مونځ کوئ. مونږ بیت الله طرف ته مونځ کوو. بیت الله ته مونږ نه کوو. مونږ الله تعالی له کوو. عبادت مونږ الله تعالی له کوو. بیت الله شریف طرف ته کوو او دا د الله تعالی حکم دی. د بیت الله نه طواف او بیت الله طرف ته مونځو نو اصلا د خلکو شبه پیدا شي چې دا چې د معبود دی. الله تعالی حکم وکړو ته زما دا کور پاک کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې بیت الله شریف خو لا موجود نه دی. نو الله تعالی ورته وایي زما دا کور پاک کا د حقیقي او دغه د حسي د دواړو قسمه نجاستونو نه. یعنی د شرک نه هم پاک کا او د حسي نجاست نه هم پاک کا. نو بیت الله شریف موجود نه دی او الله تعالی حکم کوي پاک کا. یو جواب دا دی چې بیت الله شریف خو صرف د کوټې د دیوالونو ته نشي ویلي دا خدای خاص ځمکې ته ویلی شي. نو په دې خاص ځمکه باندې قبیله بنو جرهم او دغه رنګ قوم عمالقه هغوی پکې بوتان ښخ کړي د بوتانو عبادت پکې کېدو. نو ابراهیم علیه السلام د لومبي حکم وکړو چې دا کور یعنی د بیت الله شریف دا خاص ځمکه دا د شرک نه هم پاکه کا او دغه رنګ د حسي پلیتونه هم پاکه کا چې په ګندګي غورځولي دی نه هم پاکه کا. وروسته ورله تعمیر وکړه. او دویم جواب دا دی چې الله تعالی ورته حکم کړی دی د بیت الله شریف د جوړېدو نه وروستو چې دا چې کوم دی دغه نه پاک کا د بوتانو نه هم پاک کا او دغه رنګ د حسي نجاستونو نه د ګن وغیره د دې نه هم پاک کا. د دواړه قسمه
دغه پکې شته تفسیرونه پکې شته